چا موسی علیه السلام ته وی تپوس ته وکړو چې آیا ستا غونته کې بل عالم شته، ستا نه بل غټ عالم شته؟ موسی علیه السلام فرمایل الله جل شانه مال علم را کړی، الله مال پوهه را کړی، الله مال خپل دین را کړی، الله مال تورات را کړی، نو زمانه بل غټ عالم نشي کېدی. او حقیقت حال هم دغه شانته د پیغمبر نه څوک فت کېدی شي په علم د الله جل شانه د پیغمبر نه دا خبر نه وخوخه. موسی علیہ السلام غلطه خبر نه وکړي، او موسی علیہ السلام د خپل شان مطابق خبر نه وکړي، غلطه خبر نه و او د خپل شان مطابق نه و. موسی علیہ السلام شان دا چې موسی علیہ السلام فرمایلی دی چې د ټول نه لوی عالم شته چې هغه الله جل شانه دی، هغه زمانه لوی عالم دی. دا د موسی علیہ السلام د شان مناسبه خبره و. که عام انسان یو خبر دا کوي چې د ټول نه زیات تکړه یم او ټول نه زیات طاقتور یم او د ټول نه زیات لوی عالم یم، مثال ټول نه زیات معلومات دي ماته، نو موږ به وایو چې هغه بس عام سړی دی، نو هغه ته څه وی. او که موسی علیہ السلام دا خبره وکړه دا الله ته خوښه نه وه، الله جل شانو ته نسبت د الله جل شانو پکارو چې ما زما باره کې ویلی وی چې دا هر څه ټول لوی عالم او هغه څوک دی الله جل شانو. خبره واضحه ده. موسی علیہ السلام ته حضرت جبریل راغی، یا الله جل شانه ورته وفرمایل چې الله جل شانه په دنیا کې ستانه بل یو غټ عالم پیدا کړی او یو بل عالم شته په دنیا کې. موسی علیہ السلام هغه بالکل داسې حیران چې زمانه بل غټ عالم څوک کېدی شي. د پیغمبر طبیعت دی چې دا همیشه د علم په طلب کې، همیشه د علم په طلب کې، او هغه علم چې کوم د الله جل شانه د طرف نه. نبی علیہ السلام مبارک باندې لګه وحی لیټ شو، بار بار به اسمان ته کتل. الله فرمایل قد نرى تقلب وجهك في السماء، مونږ تل دې پیغمبر چې دا بار بار به برکت اسمان طرف ته چې دا وحی وکړه راځي. دا علم کنه، دا غي طلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبر کار دی چې دا همیشه صحیح د علم په طلب کې دی. وایي چې زه د الله جل شانو په احکاماتو کې د الله په خبرو کې سجده کوم. الله موسی علیہ السلام ته فرمایل چې یو بل سړی دی په دنیا کې استانه لوی عالم دی، دا غوي څوک دی؟ یا الله چې زلال شمه هغه ته د خپل کونډې د تلمذ ولګوم، خپل ځان وسره خپل شاګردي وسره وکم. موسی علیہ السلام ته فرمایل الله جل شانو موسی علیہ السلام ته فرمایل چې ته ځان سره یو مایه والا او په یو توشدان کې هغه بند کا، پوخې کا، او بیا ځه چې کله دا مایه